بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سمعین، نن تاسو مخې ته یو بهترین عمل راوړم، څخه یو دوې کلمې دي. دغه یو دوو کلمو په وجه باندې، یعنې دغه یو دوو کلمو ویلو په وجه باندې الله تعالی انسان ته به څلور فایدې ورکوي. په هغې کې اول نمبر فایده دا ده چې د انسان په زړه کې هر قسمه بیمارۍ، یعنی څومره امراض د انسان په زړه کې دي، دغه ټول امراضو نه به الله تعالی دغه انسان محفوظ ساتي. او که چیرې دغه انسان مخکې نه محفوظ وي دغه زړه امراضو نه، نو الله تعالی به دغه کلماتو په وجه باندې آینده کې هم د زړه بیماریو نه محفوظ وساتي. دویم نمبر فایده دا ده چې که چیرې دغه دوې کلمې انسان همیشه دپاره یې، نو دغه انسان های بلډ پریشر کومه ده، یعنې بلډ پریشر بیمارۍ دې نه به هم الله تعالی انسان محفوظ ساتي. او دریمه فایده دا ده چې که چیرې یو انسان خوب کوي او خوب یې بې ارامه غوندې ده، یعنې ګډوډ خوب یې ده، نو الله تعالی به دغه کلماتو په وجه باندې انسان ته الله تعالی سکون له خوب راولي. او که یو کس ډپریشن مریض وي، خوب نه ورځي، نو الله تعالی به دغه انسان ولا دغه بیمارۍ هم ختمه کړي. او څلورمه فایده دا ده یو کس ته همیشه دپاره غوسه ورځي، نو دغه کلماتو ویلو په وجه باندې به الله تعالی دغه انسان غوسه هم ختمه کړي. زما عزتمندو هغه کلمات چې شي او ویلو طریقه یې څه ده؟ زما عزتمندو چې کله انسان شپې وده کېږي، کله خوب کوي، نو په دغه ټیم کې انسان خپل ښی لاس دا په زړه باندې کیږدي، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، دغه کلمات 11 مرتبه ویي او بیا دې نه بعد کې وده شي. نو انشاءالله دغه کلماتو په برکت سره به دغه انسان ته الله تعالی دغه څلور فایدې ورکوي. الله تعالی د موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.